هغه د فضیلت ذکر وشو باب ما جاء فی فضل من شاب شیبة فی سبیل الله شاب شیبة اوس ګوره دلته څوک چې زوړ شو په زوړوالي سره اوس ته په خپله به دا وې چې دا شیب خو دا د کسب د عبد نه خو نه دی که نه دا سپینږیرتوب دا بنده په خپله کسب کولی شي خو غرض دلته دا دی چې کله دا سپینږیرتوب ستا په سبب د جهاد سره یا خوف من الله سره نو دا داسې شو لکه دا سپینږیرتوب چې تا ځان نه راوستی ینزل منزلة سعیه وی دا داسې دی لکه ستا عمل چې شي اگر چې دا سپینوالی خو ستا عمل نه دی خو دې کې دا ستا خوف من الله یا ستا دا سختۍ تکلیفونه جهاد فی سبیل الله دا پکې یو سبب دی نو چې کله دې سبب باندې ستا په دې ګیره کې سپین لګي د سر کې د سپین لګي د داسې شه لکه دا سپینوالی د سر او دا سپینوالی د اختانو ستا عمل شوتا وکړه ځکه سبب کوئی پکې ستا عمل راغی کړه نو ځکه دته نسبت کوي چې من شابه شیبتن چا چې سپین کو دا سر یا ویښته شیبتن فی سبیل الله د هغې اجر بیانوي من شابه شیبتن یعنی شابه شعرتن واحدتن فی الاسلام سپین دی که یو ویښتم په اسلام کې وبه حدثنا عن سالم بن ابي الجعد ان شرحبيل بن السمت قال يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب ته ویلا چې موږ ته یو حدیث بیان کا وحذر معنا څه ځان اوساته د زیادت نه په دغه حدیث کې چې د ځان نه پکې څه زائد نه کې بلکې بعینه ماغه الفاظ وایا چې کوم الفاظ تا اوریدلې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو ځان پکې اوساته د زیادت نه او ځان پکې اوساته د نقصان د کموالی نه بلکې داسې حدیث راته وایا چې ټول الفاظ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته ویل کعب ابن مرة قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من شاب شیبتن چا چې سپین که یو ویښته فی الاسلام په اسلام کې اوس دلته خبره عامه ده جهاد کې سپین کړی دی که بغیر جهاد کې په حالت د اسلام کې مولای طالبی لګي او اسلام کې دی ویښته په دې حال کې سپین کو په خپل سر کې په خپل ګیره کې نو کانت له نورن یوم القیامه د د لپاره بدا نوري په ورځ د قیامت کې معنا دا نور با الله دل ورکی دا هغه ظلماتو د قیامت موقف کې چې کوم ظلمات دي پاغي کې بداسې د لپاره نور اخلاص به کې مخلصا عن ظلمات الموقف چې دا معنا نه ده چې اختار دي اختری په کې سپین وی او همداسې دی پری کې نه غیر الشیب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د استاد تغییر باندې په دې سپینوالي کې څه فرق نه لري قال ابو عيسى وفي الباب دغه صحابونا دا روایتونه راغلي دي وقد روي هذا الحديث عن منصور بن سالم بن ابي الجعد وادخل بينه وبين كعب بن مرة په سند کې داخل کړي دي دا په اسناد رجلا یو سړی بلې پکې داخل کړي دی هغه وایي دا بینه و بین کعب بن مرة د سالم او د کعب بن مرة په منځ کې بل رجل داخل کړي دی ويقال کعب بن مرة ويقال مرة بن كعب بهزي وبه حدثنا عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أن رسول من شاب شيبة
شعرة واحدة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في سبيل الله. أصل ساتل دے